او د دین کار ته دې نه پرېږدي. د دې وجې نه د جهاد مخالفت مه کوئ. ډېر نیکان صالحان خلک دی د جهاد مخالفت کوي. الجهاد ماض الی یوم القیامه د بخاري حدیث دی. جهاد به د قیامته پورې چلیږي. او پیغمبر خدای جهاد به د بادشاه د فاسق فاجر بادشاه سره به هم کوئ او د عادل بادشاه سره به هم کوئ. جهاد داسې زبردست عمل دی دا د بادشاه د خرابۍ د وجې نه به نه پرېږدی. نو ځکه دا وویلي چې وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة واتموا الحج والعمرة لله وإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإن أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ومن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. دا اللہ رب العزت فرمائی کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ پورا کئی تاسو حج لرا او عمرے لرا دا اللہ دا پارا. پا دی نیت بانے مکوئی چی ما تا خلق حاجی صاحب ہوئی او عمرہ پا دی نیت مکوئی چی ما تا خلق چی کم دے عمرہ کون کے صاحب ہوئی. نا حج و عمرہ دا دا اللہ دا پارا ہو گئی. ستاسو مقصد دے دا اللہ رضائی او ستاسو مقصد دے دا عمرہ دا حج یو فریضہ ادا کول دی دا ستاسو دی مقصد دی. او چی تاسو کل حج دا روان شئی نو پای نحصرتو که تاسو بند شوئی دا حج نا پلار کے دشمن دا وجنا نور لار بیام ندا لار بند دا نو پا مستیسر من الهدی بے لازم دی پتا سبانی آسان قربانی دا قضائی کی چی کلتا بند شوی یو قربانی براوانی او دا قربانی چونکہ دا بیت اللہ شریف دا دا حرم شریف دا اندالتا بینا لالے. اولا تحلقوا رؤوسکم نبخروی اخفل سرونا حتی یبلغ الهدی محلا حتی چورسستا دا قربانی زید علالیتا او زید علالی حرم شریف دے. حرم شریف تا ورسیدا نو التبے حلالی. اس دا خو سوس موجودہ زمانہ چی موبائل باورتا ہوئے چالے کزا اب اورتے چالے کستا قربانی ما ورسولا او چاڑا میں پیالا راولا گولا ولا کتو زان آزاد داگی صورت پاک زمانہ کے داو چه بطوری مثال بیت اللہ شریف تا درے ورز مزل لے دو ورز مزل لے او تا دلتا بند شوی نو مرگر تو بائی زمارا قربانی زن سوالے بطوری مثال تاسو درے ورز کی رسائی کنا پا سلورم ورز بانی غرمیٹ پٹیم کی سار پٹیم کے زمادہ علالہو کئی نو آبلال شی او آگا سلورم ورز چکلا غرما وشوا داگن یو گھنٹہ نیمہ ہوتی رشی یہ بدان حلال پہ گئی پڑے والی. ومن کان مریضا او به اذى من راسه پس اگا سوکو چیتا سن بیمار او به اذن یائی پاگ باندی تکلیف اذن مانا تکلیف دے مانا سر کے چکم دینا دا خزنگان مزدگان شوی دی نو پا فیدیتو من سیامنا دبانی فیدیہ ورکول دی رجونا
او صدقتن یا خیرات با کئی او نسکن یا با قربانی کئی یا با قربانیو کی فَإِنْ أَمِنْتُمْ کتاسو پا امن کی شوئی یعنی احصار بن شو ختم شو فمن تمتع بالعمرت الى الحج چاچی پیدا واگستا پا عمری بانی حج تا یعنی مانا داره چی پا یو سفر کی دو عمل اکڑو عمری هم اکڑو حج هم اکڑو پا مستیسر من الهدیو پس لازم دا پا دبانی قربانی اگا چی آسانی دیتا دا قربانی نا قربانی بکری دیتا دم تمتع وائی دم تمتع مانا دادا چی کم سری پا یو سفر کی عمرہ و حج دوارا اکڑو نو دے با یو قربانی کئی و گیتا حج ایتا دم تمتع وائی اس دامنگا عام طور سری چیزو دا طول حج تمتع دے نو قربانی منگالتا لازمن کو پی گئی پریوانی اس یو سڑے دے ندارت دے سن لری چی قربانی پیواری نو سبکن فمن لم یجد پس سوک نمومی مال لرا چی قربانی پیواری نو پس سیامو سلاست ایامن پی الحجو پس لازم دی پربانی دری ورز روجی پا زمانہ دا حج کی چی آخری ورز وے عرفات تر ورسی وسبعت اذا رجعتم او وروجی بونسی کلاچی واپس شی کلاچی دے واپس شو خپل خار تلاڑو خپل زی تلاڑو نو بے با علتا بونسی وہ شوی پریوانی نو ومن تمتع بالعمرة الحج ومن أحرم بعمرة في أشهر الحج وتحلل وبقي في مكة ينتظر الحج وحج فعلى نو فالواجب ما استيسر من الهدي ومن لم يجد فصيام 3 أيام فمن تمتع بالعمرة ولم يجد هديا لعجزه عنه فالواجب صيام 10 أيام لسرج روجی بنی سی دری پا مکہ کی او دری پا خپل خاریہ کی وذالک لمن لم یکن اہلو حاضر المسجد الحرام دا حکم داگا چار پار دے چاگا نبی اہل و عیال داگا حاضر مسجد حرام تا ما وجب من الهدی او السیام عند العجز وهو لغیر اہل الحرم مسئلہ دا اما سکان مکہ والحرم حولها وهم اهل الحرم فلا يجب عليهم شيء ان تمتعوا پدی بانی تمتع نشتا کہ دی برس کا عمرہ مرسا کئی نو پدی با چی کم دے دم تمتع نکی دا ایمانا دا ذالک لما دا حکمات تمتع دا چار پردے چی نہیں اہل دا حاضر المسجد الحرام خبر دادا چی دا مکی والا بانی عمرہ پا زمانہ دا حج کی بند دا اور یہ پوئی گئی گنا طول کال مکی والا پا مکہ کی دے یولس میاشتی دے چی عمرہ کئی پا ورزو کی ولی نکی چی اس خلقو تا جکا سازی و خلقو تا تنگی سازی دے بنے کئی واتقوا اللہ ویرے گئی دا اللہ نا وعلموا ان اللہ شدید العقاب وشئی چی اللہ تعالی سخ عذاب ورکون کے دے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رپسا ولا پسوقا ولا جدالا فی الحج وما تفعلوا من خیر يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفستم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفستم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيزوا من حيث أفاز الناس
واستغفروا الله ان الله غفور رحیم. الحج اشهر معلومات، حج میاشتې معلومی دي، درې میاشتې دي. ذوالقعده ده او ذوالحجه ده، نو لس ورځې ذوالحجې شوې او مخکنی شوال شو او ذوالقعده شو، دا درې میاشتې شوې. درې میاشتې دي، شوال، ذوالقعده او لس ورځې ذوالحجې. او د هغې وجه چې عرب کله کله کسر معتبروي نو درې وایي، او کله کله کسر نه معتبروي نو بیا بل څه وایي. نو چونکې دلته کسر معتبر شوی، گویا کې دا لس ورځې د میاشتې په ځای ودرولې شوي دي، د دې وجې نه ده. نو چې کله چا پرې کې حج په ځان باندې فرض کو، یعنی د حج نیت یې وتاړه، نو فلا رفث، فسق به ګورې نه وي، کچه خبرې به نه وي، او دارنګې فسوق او د نافرمانۍ خبرې به هم نه وي. ولا جدال فی الحج، او جګړې به هم نه وي. دا فی الحج درې واڼو سره لګېدلی وي. رفث معنی کچه ګپونه، دا به حجیان نه لګوي د زنانو په مخ کې. ما تاسو ته اوس وویلې چې عبدالله زوی عباس وویلې چې دا زنانو په مخ کې بند دي. نور حاجیان چې ځان له ناستې سړي په سړي نو خوشتلي کولی شي. او ولا فسوقه، او دارنګې نافرماني به هم سړی نه کوي په حج کې. نو دا پلا رفث نو پلا تفرسو، تاسو فسق او ولا تفسقو، د فسق کار مه کوئ. ولا جدال ولا تجادلو، جګړې مه کوئ په حج کې. د خپلو حاجیانو سره جګړې مه کوئ، د کرایې والا سره جګړې نه کوئ. ما ویل چې دا قرآن څنګه دا خبره کوي؟ دا چې موږ هلته لاړو یاره په مخه باندې حاجیان جګړې کوي، په خبره خبره جګړه کوي، ځکه چې دا ابلیس دی که نه، خو زموږ سخت دشمن دی که نه. نو دا هلته یې د حاجي برېتونه نیولې اوري او پار چا باندې ورچي، ځکه چې هلته خدای وي جګړه به نه کوي او دی شیطان راکېستی دی. نو ځکه وایي چې ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمه الله، هغه چې تاسو څه کوئ څه خیر نه، یقینا الله په هغې پوهه دی. کوم چې د خیر کارونه تاسو کوئ هغه ټول الله رب العزت ته معلوم دي، تاسو له به د هغې عوض او بدله درکوي. دا د یمن خلک به راته تش تور به را روان شو، تش تور. نو چا ورته ویل چې هلکه ځان له سوالی که نه، نو هغې ویل موږ متوکلین علی الله یو، موږ په الله تعالی باندې توکل دی. نو چې بیا به رالل نو په کیمپونو به ګرځه سوال نه به کول، نو بیا به متوکلین نه متأکلین به بیا. نو قرآن کې الله فرمایل فإن خیر الزاد التقوی، بهترین خرچه دا ده چې سړی د سوال نه ځان بچي. او واتقوني یا اولی الالباب، ویریږئ زما نه ای خاوندانو د خالصو عقلونو. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، نشته په تاسو باندې ګناه ان تبتغوا فضلا من ربکم چې طلب کوئ تاسو مهرباني د جانب د الله نه. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. دا نشته په تاسو ګناه که طلبوئ تاسو فضل او تجارت من ربکم د خپل پروردګار. دا یو مسله وه
چې حج د به خلک ته نو دا به دوه قسمو نو بعضو به حج هم کو ځان له پکې پیسې هم ګټلې او بعضې وی هغه ویل نه دا خو بیا حج نه کېږي نو په یو بل باندې اعتراضونه او سوالونه شروع شو نو قرآن ویلې چې لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم هیڅ ګناه در باندې نشته که تاسو طلبوئ مهرباني یعنی ګټې وټې حلالې کوئ د جانب د خپل رب نه وإذا فستم من عرفات کله چې راکوشئ د عرفات نه د عرفات په ورځ باندې به ټوله ورځ تېره کړې نو د ماښام په ټیم کې چې نور پرېوته بیا به روځي مونځ به نه کې مونځ به مزدلفې ته رسې نو د عرفات لوړ دی همداسې به راکوزېږي جوی ته نو کله چې تاسو راکوشئ د عرفات نه فاذکروا الله عند المشعر الحرام یاد کې الله په نزد مشعر حرام باندې مشعر حرام پر حدیبیه کې او غر دی او واذکروه یادوئ الله لره کما هداکم لکه څنګه چې تاسو ته ښوونه کړې ده وإن کنتم من قبله اگر چې تاسو وئ مخکې د دې نه لمن الضالین وئ تاسو د نا خبرونه گمراهان وئ یعنی تاسو ته هیڅ قسم دا علم نه و پویه در سره نه وه نو دا ثم افیضوا من حیث افاض الناس دا به قریشیانو داسې کول چې قریشیانو به ویلې موږ د الله د کور ګاونډیان منجوران او موږ له د حرم نه وتل نه دي پکار او حرم د عرفات د حرم نه بار دی موږ حمسي وو موږ له وتل نه دي پکار نو دوی به عرفات ته نه تله نو چې خلک به د عرفات ته را روان شو نو دوی به غلي مینا په مینا باندې غلي ورلل نو مزدلفه کې به ورسره شپه وکړه پوهېږئ پرې باندې الله ورته ویل چې دا خصوصیت نشته ستاسو ثم افیضوا من حیث افاض الناس بیا راکوشئ د هغه ځای نه چې خلک راکوزي او دا راکوزېدل فرع د خطو ده راکوزېدل څه ده لکه فرع د خطو ده یعنی اوخیږئ عرفات ته نو راکوز به شئ څنګه چې عام خلک راکوزېږي او واستغفر الله الله نه بخښنه وغواړئ دا کم کم کړی دی ان الله غفور رحیم یقینا الله بخښونکی یو غیر مسلم کس دی بیا مسلمان شوی دی وایي زه رالم نبي علیه الصلاة والسلام عرفات کې دا کوي خطبه وایي ما چې وایي هلکه دا خو قریشي دی دا خو قریشي دی او دا راغلی عرفات ته پوهېږئ پرې باندې دا حکم بدل شو فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون دا اللہ رب العزت فرمائی فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ کله چې تاسو ادا کړئ او سرته ورسوئ افعال د حج خپل مناسک افعال د حج ته ویلې کېږي نو فاذکروا الله یادوئ الله لره ډېر ډېر که ذکرکم آباکم په شان د یادولو ستاسو خپلو پلارانو له او اشد بل اشد ذکرا بلکې د دې نه الله زیات یادوئ
دا چلو چې کله به د جاهلیت په زمانه کې خلکو حج پورا کو نو بیا به مینا ته رالل نو په مینا کې به دیره او کانفرنسونه به کېدل او خلکو به کې تقریرونه کول او یو بل زما پلار دونه غلاګانې کړې وي دونه قتلونه کړي دونه دا لوبې کړې وي بل به پاسې را به خپل پلار بیان کو نو الله ورته وفرمایه چې کله تاسو افعال د حج ختم کړئ نو د الله ذکر په کثرت سره وکړئ داسې لکه څنګه چې پلارانو به کو په تیر تاریخ کې او بل لپاره د اضراب دی بلکې د دې نه زیات چې کوم دی تاسو الله تعالی یاد کړئ اوس چې کله یو عمل صالح وشي نو خلک ګڼ قسمونه ساز شي نو د حج یو زبردست عمل دی بهترین عمل دی چې ګناهونه پې سړی پاکیږي نو دا عمل چې وشه نو خلک درې قسمه شو فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله كذكركم آباءكم وشد ذکرا فمن الناس من یقول پس ځنې د خلکو نه هغه دي یقول چې وایي ربنا آتنا فی الدنیا راکه ماته چې څه راکې په دنیا کې راکه دا شقي ادنا دی ادنا شقي دی ادنا پرېوته ما له وما له فی الآخرة من خلاق نه به یې لپاره په آخر کې څه برخه ځکه دی وایي خدای چې څه راکې په دنیا کې نه غواړم نو دی په آخرت کې د الله نه څه غواړي نه نو څنګه او دویم ومنهم من یقول دا سعید ادنا دی ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنا اے زمونږ رابه راکې مونږ ته په دنیا کې نیکي وفي الآخرة حسنا و په آخرت کې نیکي وقنا عذاب النار وساتې موږ د عذاب د اورنا حسنه داسې لفظ دی چې هر یو څیز ته شاملي حتی چې علي رضی الله عنه فرمایي چې د المرأة الصالحه خډوله یو نیکه صالحه ښځه هم د دې لاندې راغلې ده چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه او فی الآخرة حسنه وقنا عذاب النار اولئک لهم نصیب مما کسبوا دا کسان دوی دپاره برخه ده د هغې نه چې دوی څه کسب کړي دي والله سریع الحساب الله جل حساب کوونکی دی واذکروا الله فی ایام معدودات یاد کړئ الله لره په هغه ورځو شمېرل شوو کې فمن تعجل فی یومین چا چې تلوار وکړه په دوه ورځو کې فلا اسم علیه نشته ګناه په دی باندې ومن تأخر فلا اسم علیه او چا چې څوک چې وروسته پاتې شو په هم ګناه نشته لمن اتقا دا حکم دا چا لپاره دی چې یریږي د الله نه واتقوا الله او یریږئ د الله نه واعلموا الیه تحشرون پوه شئ خالص دی الله ته ستاسو جمع جکا د حساب کتاب سره به د الله تعالی سره د حساب کتاب دپاره به جمع کیږئ او هلته به ځئ نو دا یاد کې الله لره پر هغه ورځو شمېرل شو دا د عرفې د مینا هغه ورځې وي چې دې وخت کې ذکر اذکار ډېر زیات کوئ ومن تعجل فی یومین چا چې تلوار وکړه تاسو نه په دوه ورځې کې نو تاسو زه خبره کوم چې کله تاسو حج ته لاړ شئ او کله تاسو د عرفات په ورځ باندې عرفات باندې ودرېږئ او ماښام چې نور پرېوته تاسو به عرفات نه را روان شئ نو مزدلفې ته به راځئ نو ښه پوره یو ټوټه مزل دی نو چې هلته راغلی نو هلته به فورا د ماسخوتن لمونځ اول به ماښام وکئ او په تلوار به یې وکئ او بیا به د مال نه
د سارونو به کتې متې لرې کوي هلته شپه به تېروي د اختر شپه را نو بیا به ورسره ماخوستن په دې منځ کې به مونځ نه کوئ نور دا روایتو د حدیث کې راغلي شپه تاسو په ځمکه تېره کړه د غټ اختر شپه یي او ته په ځمکه باندې ګټه به ځان ته کېږي او سر به پې کېږي او سمبلې دې نه خبر دی چا میل دی ځمکنی چې په غنو به ورته سړی سملي د الله میلمه سړی نو سهار وختي وي چې پاڅېدی او جمع وکړي وختي جمع به وکړي او بیا به یو ساعت دعاګانې کوي که چې انور داسې په راختو کې شي سته به روځي مشرکان به نه راوتل نو پیغمبر خو ویل د انور خطو نه مخکې وځئ تاسو خلافا للمشرکین نو بس لړ مینا ته به راشي خپل ځای ته به راشي چې مې به وڅکي نو بیا به لاړ شي جمروله نو جمره عقبه به اولیوا باس نو دا یوم النحر دی نو په یوم النحر باندې یوا ایشتل دي چې هغه جمره عقبه ده په سباله باندې به بیا د ماسپښین دا خو سهار کې تلی وي ابه ماسپښین بیا ځي نو چې ماسپښین ځي نو درې واڼې به اولي دې ته یوم القر وایي څه ورته ویل که هغه یوم النحر وه په هغې یې ویشتلو دا یوم القر ده قر د قرار نه دی دا ورځ باندې څوک د مینا نه نه ځي په دې دویمه ورځ باندې او په درېیمې ورځ ته یوم النفر الاول وایي او څلورمې ورځ ته یوم النفر ثاني وایي نو چې څوک په درېیمه ورځ باندې څلورمې هغه هم ولولي نو په من تعجل فی یومین شو او چې څوک د څلورمې ورځ په څلورمه ورځ ولي نو دا په من تاخره شو دواړه جایز دي او دا دې دپاره قرآن ویله چې دا یو د چیړ مسله وه چې څوک به په درېیمه ورځ باندې د څلورمې ویشته ویل د دې اجو نه شو او چې څوک په څلورمې ورځ ویل داسې ځان کړی نو قرآن ویل دواړه ټیک دي پوه شوې خبرې باندې فمن تعجل فی یومین چا تلوار وکړه په دوه ورځو کې ان د درېیمې ورځې په دویمه باندې وویشته نو فلا اسم علیه ومن تاخر او چا چې رستو کو د څلورمې په څلورمه ویشته فلا اسم علیه لمن اتقی دا حکم دا چا لپاره چې یریږي د الله نه واتقوا الله واعلموا انکم الیه تحشرون دا منګه چې نیک عمل وشي نو ما تاسو ته خلک څلور قسمه ساز شي نو سعید ادنا او شقی ادنا شقی ادنا هغه چې خدای څه راکړي په دنیا کې راکړه آخرت ته مې حاجت نشته دا غرق دی دا شقی ادنا دی وړوکی شقی او شقی اعلی دا چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخرة حسنه وقنا عذاب او بل قرآن اوس شقی اعلی ذکر کوي څوک ذکر کوي اعلی شقی اخنس ابن شریک دی ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام زنی د خلقنا غبت قسمتای يعجبك قوله چې خون بدر کوي تا وینا ده فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې د دنیا خبرې کوي اوهو دې سپومۍ ته به د لار سازه ستا دا کوڅې به ټولې پخېږي باترومونه به هم دله ساز آغا غر او دا غر او دا ورته شروع دي او ویشهد الله علی ما فی قلبه او گواکۍ الله پای یره جی که تاسو خبر شوي که نه چې دې عوامو سره زما څونه مینه ده او دې عوامو باندې څونه خفه کېږم او دې عوامو سره څه چلو کوم نو دا ویشهد الله علی ما فی قلبه
او ده گواکی اللہ پاغیبانی چه ده پڑکی دی وهو لد الخصام حال دار سخت جگڑا لی پا خبر جگڑا او پا خبر وانی پساد وإذا تولا کله چې دی واوړي یا اذا تولا کله چې دی والی ساز شي سعا فی الارض دی کوشش کوي په ځمکه کې د فساد لیفسد فیها دې لپاره چې په ځمکه کې فساد وکړي ویهلک الحرث والفصل والنسل او دې لپاره چې هلاک کړي الحرث فصلونو لرا والنسل او بچو لرا والله لا يحب الفساد اللہ دوست نگنی فساد او فسادیان دا احنس ابن شریک منافق ہو راگے دا نبی علیہ السلام دربار تا یا رسول اللہ زمان دا اللہ و دا رسول سے او زود سخ مسلمانی مسوچا نبی علیہ السلام عالم الغیب نو کنا نو چکل نبی علیہ السلام دا دربار نو تو نو دیو قوم سر پلار تو داگی سر بدی وا نو داگی چرتا پسل مسل ټوپونه وپونه وغې ته اور کې خود او خرې ولا مړ کړه وتښتې قرآن وإذا قیل له اتق الله کله چې ته ویلی شي خدای نه ویریږه تا چې کومې وعدې د عوامو سره کړې وي له خدای نه ویریږه که نه اخذته العزة بالاسم ونیسي دلره غیرت په ګناه باندې اولح دا ما ته وی فحسبه جهنم دا داس ظالم دا پار جهنم کافی دے ولبئس المهاد او دیر بد لاندستونه او دیر بد بستر دا جهنم چه دے ببی پروتی او سعید اعلی اللہ ذکر کئی سعید اعلی ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ په مکه معظمه کې د انګرو توری به سازولی غشي به سازولی نو کفارو لا به هم سازولی نو یو کافر دی هغه پسې راغی لکه زما هغه راکه که نه زما هغه پیسې راکه هغه ویل چې زه نه در کوم چې څوک کافر شوی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نه هغه ویل زه هغې پورې نه کافر کېږم چې ته مړ شي او بیا اور ته واچي ویل ښه زه به مرم او بیا به را ژوندی کېږم ویل بیا به زما مال او دولت یې هلته به له درکړم صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ چې کله ځان تیار که په هجرت باندې را روان شي کفارو ونیو چې نه به ځې ولې تا زمونږ په ملک کې زمونږ په کلي کې ډېرې پیسې ګټلي دا ته چېرته وړې دا پیسې به دلته پرېږدې نو بیا به ښه که دا پیسې پرېږدم بیا ما پرېږدی او تا به موږ پرېږدو چې دا پیسې دلته پرېږدي صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ روان شو چې کله مدینې ته ورسېدو نبی علیه السلام چې ولیدو ربح صہیب صہیب زبردسته ګټه وکړه صہیب زبردسته ګټه وکړه دا آیات نازل شو ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله زنی د خلقنا غزوانانم دی چې علی خپل ځانونه د پاره د لټولو د رضامندو د الله خپل مال ورکوي او خپل ذات د کفارو نه ازادوي والله رؤوف بالعباد اللہ ډېر مهربان دی په خپلو بندګانو باندې دلته دی وایي فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
दार सुहैब मुबारक दे व इन नज़लत फी शानिल अखनस व सुहैब अखनस इब्न शुरैक व मखे अशकी अदा आला और दा सईद आला दा सुहैब दे खो इबरत उमूम दे लफज दे खुसूस सब सरन दे टोल दे लांद राजी नो पल अखनस मिसलो मसल सौइन लिकुल्ली मन यत्तसिउ बिसिफाती और सुहैब मसलुल खैरी वल कमाल लिकुल्ली मन यत्तसिउ बिसिफाती मैं पर जवान बस कहूँ नन्ना ज़ान बस कमन खबर सवा बेटी रुई नंस खशब या मुख बियामलक परक दे कना हाँ हाँ वे बड़े रुई नमाता सान